جی ګرانو کتونکو د ټیم کې تاسو کته شي چې مونږ راغلی یو ریهاب سنټر ته چې نوم یې دی بیک ټو لایف ارګنایزیشن په نوم باندې نشي مریضان چې دي نو هغه دلته کې داخل شوي دي د نشي علاج دا غوي کیږي دا ای اونر مونږ سره موجود دی مونږ به دې سره خبرې اترې کوو جی تاسو هټول لومبه خپل مکمل تعارف کتونکو ته اوکې زه خو بیسیکل چې کوم دی هغه د خیبر ایجنسی سره تعلق ساتم او د بیک ټو لایف هسپتال چیرمن یم عبید خان د دې بیک ټو لایف ارګنایزیشن څونه وخت او شو چې دا اداره تاسو جوړه کړې ده 2 کال پوره شو دریم کال شروع دی دا کوم قسم مریضان تاسو سره وی چې هغه ډېر سخت نشي کړی وي او وی خپل واپس ژوندۍ ته تللی وي ایسو ولا ډرګ چې کوم دي دا بنتهي پیشنټ موږ سره سیوای ځکه چې 100 کې 60% هغه آیس کې مبتلا دي نو هغه علاج چې کوم دی هغه بنتهي ضرور دی او د بیا په دویم نمبر کې چې کوم دی هغه پودر ولای صحیح دا دریم نمبر کې چې کوم دی هغه چرس ولای د نشو نه اړولو نه علاوه جی تاسو کم دا چې فزیکلی دغه ورکوي چې د دوی مایند هغه سره بدلي مونږ دي ته چکن دی کېل گیم د بهتري ضرور دی ورته دوی له مونږ هر مازیګر چې کوم دی یو غنټه اکټیویټیز دوی ته مونږ کوو ځکه چې هغه کې دی مونږ مشغول کو نو دوی هغه سکون مغي او تنګیږم نه او د اکټیویټیز دوی لپاره بنتهي ضرور دی 100% ورته ضرور دی ځکه چې د علاج سره دوی اکټیویټیز وکړي نو خدا ورته د اکټیویټیز نه علاوه اسلامي ماحول هم تاسو ورته جی یو غنټه سحر کې هغه دوی ته مفتی صاحب راځي هغه وی هغه نه علاوه چې کندي بیا ډاکټر سي خپل چیک اپ کوي صفایا نشي د ټول سومران چې کن 24 غنټه کې د 12 غنټه چې کم ورځ د مونږ چې کم دي داسې ماحول کې ساتو چې دوی مونږ سره خوشاله وي د ټیم کې تاسو سره څو مریضان موجود دي په سنټر کې 20 مریضان پیشنټ مونږ سره موجود دي اویلیبل دي او سټاف څونه دي سټاف مونږ سره 7 کسان سټاف دي هغه کې مونږ سره یو ام بي بي اس دی او دوه سره هیلث ټیکنیشن دی مولانا دی را سره گیټ ولا چوکیدار دی او یو را سره چې کوم دی سایکاټریکس ډاکټر دی سایکاټریست ډاکټر چې کوم نه سیشنالي او هغه والدین له څه پیغام ورکوي چې چا بچی په نشي لعنت کې مبتلا دي زه خو د ټولو مسلمانانو ورونو ته دا پیغام ورکوم چې اول د کم د ډرګ خرڅون کې ولري یا جوړون کې ولري نو هغه په کار دی چې څنګه خپل بچو باندې زیریږي په کار دی چې پردي بچی تم خیال وساتي ځکه چې دم د اولاد دی نو یو څل کورونه چوران کې یو کور برانه په آباد نه کې نو نه دی په کار چې دغه سکار وکي په کار دی چې خپل والدین په خپل بچو باندې خیال وساتي تعلیم په وکي او د مور پلار خدمت وکي دغه بچي دغه شین ته چې کندي ور سره چې کم دی کېل وغیرہ وشي نو دوه به خطر بیت وشي چې خطر بیت د بچي وکي نو هغه د معاشري یو خپل ځوان مداغه نه جوړ شي چې د ټیم کې موږ سره موجود دی د بیک ټو لایف ارګنایزیشن چې کوم دلته کې د ډاکټر خدمات سرانجام کوي نو هغه نه به موږ سیده کنه چې دی مختلف نشو کې نو پردیسي کسان په کوم شي په پټلو کې ټیم تیر کړی دی کنه نو ایچ ای وی دا خو د یو نه بل ته ترانسفر کیږي نو د مختلفو کسانو سکینی پاسي نو اول فرست اف ال دی چې راشي دی لومږ یو درې ټیسټ کوو سی بی سی ولا کوو ایچ ای وی ولا کوو او ډرګ یو ټیسټ دا ولا کوو نو پای کې موږ ته پته ولګي کنه ډاکټر ولي کې هغه کې موږ ته پته ولګي چې د ایچ سی وی پازیټیو دی نیگیټیو دی نو چې ایچ سی وی پازیټیو نو هغه بیا موږ دغه جدا ډرګ دی هغه موږ به جدا علاج کوو د نور نه مختلف دا سه ټیسټ هم پدې کې کړل کیږي چې په هغه کې پته لګي چې دا بندا دا نشکي حالانکه وی چې موږ صرف یو نشکو آیس او پای کې راغي پوره ډیټیل راشي چې نه دی دا نشکي چې کوم نشي سره ریلیټډ او جی کی ډرګ ټیسټ موږ به کې پته لګي چې هغه موږ کوو جی نور دا کم قسم ټریټمنټ دیله جی دیو چې پیل راشي قانون دیو مطلب چې نشه پری دی دیو دا سیستم د نشه سعادت شوی کنه کله چې دیو د نشه پری دی نو دیو الریډي خېټم خرابې ډیر په بد حالات دي دا غره پربنګ به میډیسن ورکو د ماسختنی ولا میډیسن ورکو سار کې ولا میډیسن ورکو مطلب دا سیمه کسان په ګراج چې غوسه کوي سر دیوال سو زمانم ساجد دی او ما چې کوم دی تقریبا 5 مهینه ما نشو کا چرس ما چرس اسکل شراب مسکل وګورې مې چول نامه صابر الله ده او کون کمرخیل باړې کجوري سره تعلق ساتم
او فلحال خو دلته پېښور کې پاتې کېږو ناصرباغ کې دلته ما 4 میاشتې علاج وکړو ماشاءالله ښه سیټسفاید یم ښه مطمئن یم ماشاءالله. زما نوم رحمان دی، زما تعلق افغانستان نه دی او زه افغانستان اوسېدونکی یم او دلته علاج دپاره راغلی یم. زه سړیزو پایان مهره ده او نشې مې پوډر هم کول آیس مې هم کول او د الله نه ډېر شکردار یم چې الله له دوباره ژوند راکړه. څونه وخت دې دا نشه وکړه؟ یاره جي ډېر مې وکړه، اندازه 30 سالونه برابر هر څه دې بیلل؟ هر څه مې بهللي جي. بچیان مې شته، شکر دی. بچیانو جي راوستی یم. د بچیانو په دغه خو زه الله ماله دوباره ژوند راکړه چې زه هغوی دلته راوستم، یعنې ژوند هر څه مې بهللي. ما جهانګیر نامه دلته دې سنټر کې ستا څونه ټایم وشو؟ دلته زما تقریبا داسې 3 میاشتې شو. او د کوم ځای؟ ماشوګه ګر. کومه نشه به دې کوله چې دلته کې راغلې؟ آیس په مسکلو، چرس په مسکل. څونه ټایم څکلي دي؟ 1 کال مسلسل مسکلو. بیا چا راوستی؟ یو ورور مې هغه راوستم بیا. اوس څنګه محسوس کیې؟ اوس دا محسوس کېږي چې الحمدلله ښه مزدار علاج مې هم کېږي او ښه تربیت مې یو شی مې ټیک دی. اجي ګرانو کتونکو تاسو وکتل چې مونږه په بیک ټو لایف ویلفیر ارګنایزیشن کې موجود نو دلته کې مریضان تاسو وکتل هغوی ته چې کوم اکټیویټیز کېږي هغه هم تاسو وکتل. بهترین پاک صفا ماحول ورته ملاویږي. کیمرامین توفیل احمد سره رینا ګل پیام خیبر پېښور.